السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام ملګري بخیر خیر سره. الله پاک تاسو په خپل ځوان کې ساتي. الله پاک قرآن مجید کې فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله پاک حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ستارب فرمایي تاسو زمانه دعاګانې غواړئ نو زه بس تاسو دعاګانې قبلوم. او بېشکه هغه کسان چې هغه د الله پاک نه دعاګانې نه غواړي زما د دعاګانو نه زما د عبادت نه تکبر کوي نو هغوی به جهنم ته ذلیل داخل شي. په حدیث شریف کې د دعا ډېر زیات فضیلتونه راغلي دي. دعا لغوي معنی لري دا رابلل او غوښتل، او په اصطلاح کې چې یو بنده خپل ځان عاجز غني او د الله پاک د خپل سوالونو په باره کې دعاګانې غواړي، د خپل سوالونه غواړي، دې ته دعا ویل کېږي. په یو حدیث کې ارشاد دی پیغمبر اسلام فرمایي الدعاء مخ العباده، دعا د عبادت مغز دی. هر انسان باندې چې څومره حالات راځي نو دا چې الله پاک په دې انسان باندې بدلای د دعا په وجه باندې الله پاک بدلای. د دعا ډیر زیات اثر دی. لکه کله انسان دعا وغواړي نو دای شي چې د انسان لپاره خیر الله پاک د دعا د ډایرکټ بدلور کې حکم څه دی غواړي د الله پاک هغه ورکی. دویم حالات د دې دعا ده چې کله انسان دعا د الله پاک نه وغواړي نو الله پاک ته معلومه الله پاک ته پته چې دې انسان په دې سیس کې خیر نشته نه نو الله پاک دلته غسیز ورنه کی خدا غسیز په بدله کې پته باندې مصیبت را روان وي، غم را روان وي، تکلیف را روان وي، ترنه غم او مصیبت او تکلیف لريږي. دریم صورت د دعا د قبلېدو دا ده چې کله انسان دعا وغواړي او هغه نه په ټیم باندې قبول شي او نه چې دینه د هغه په بدله کې دنه الله پاک مصیبت تکلیف لري کی نو دې بدله به الله پاک د قیامت پر باندې ورکړي. په قیامت کې به بندا الله پاک دې شي نامونه پور کې او ډېر شي کرام اعزاز دې انسان به وکي. دا انسان بارو چې الله ما په دنیا کې دومره اعمال نو کړی چې ما د دادونه ډیره بدلا دا سم ملوي. الله پاک وو فرمایل چې ما بندا تا زمانه په پلای کې ټیم کې دعا وکړه و او هغه دعا ما نو قبول کړي او دا دعا په بدل کې ماستانه غم او تکلیف نو لري کړه نن ما ته د هغه بدل چې انداز دا انسان به وي چې کار څه په دنیا کې د سوي چې په ما باندې دومره تکلیفونه راغلي چې زما دا وخت دې دا په کنچانو باندې چې نه دا ریبل کېده او ما الله پاک نو دعا کوي مختلف او دعا مې نه قبلې ده دا ټول بدل ماته لکه راکړه کېده نه دا ډېر زیات خبره نو امید نه بکا بندا او بس ټیم کوي چې راځه خو دعاګانې غواړم او ته حاجت ته پاره او دونه وخت مو شو دعاګانې غواړم او اسم دې نو خامخا الله پاک دعاګانې قبلې او د دعا د پاره یو بزرگ بیا فرمای چې دعا د انسان هغه زموږ په دعا کې اثر نشته نه دا غي وجه دا ده چې لکه یو خو د دعا لپاره دا خبره ضروری ده چې استعمال دې دا پاک په حلال وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې د هاي کله دعا به قبول شي چې د دعا کوي او د کوم کپڑے اغوستي هغه حرام وي دا پیسې دې دا حرام وي چې کوم انسان حرام خوري پیغمبر صلی الله فرمای یو وړي ته خېټه ته حرام ولاړل سلوي خورځ د عبادت نه قبلي چې په یو وړي باندې سلوي خورځ عبادت نه قبلي چې زمونږه اورنا بچونه هر څه حرام وي سبحان الله پاک زموږ دعاګانې قبول کړي. نیو دا چې زمونږ مال چې نه به حلالي الله پاک دعا زموږ قبول کړي. او دویم دا چې دعا مونږ غواړو دا لکه تلاوت په شان دي نو چې بس مونږ دعا کوو چې الله مونږ نو بخیر پلان مو خیر الله دا وکړو تلاوت نه بلکې دعا غوښتل مطلب دا چې لکه څنګه د خپل مورنا د خپل پلان نه د خپل ملګری نه یو څه غواړي هغه نزيات په ادب سره په احترام سره تدا الله تعالی دعا غواړي. دعا آداب دادي کلام دعا غواړو له هغه په قاعده په شکل باندې کینو او البته الله پاک حمد و ثنا بیان کوم بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام من درود وای بیا د آخرت لپاره دعا غواړو بیا د دنیا لپاره دعا غواړو اخر کې بیا درود شریف وای. پیغمبر سلام فرمایي چې کله د دعا په اول کې او په اخر کې درود شریف ویل شي نو الله پاک هغه دعا د سن هر وخت کینو الله پاک موږ د سید دعاګانو مختلف توفیق راکړي او څومره کشرانی هر کس دا دعا غواړي او په هر ټیم کې دعا غواړي د الله پاک ان شاء الله الله پاک زموږ حالات دعا په ځای سره بدلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.